بله خبره نشته ده. ټیک ټاک ګوره همدا تبصره ده چې فلانی دا کار کړی دی، فلانی نوی ویډیو راغلی ده. بالاخره څه غواړئ؟ د الله نه ډارېږئ، خجالت نه وباسئ، حیا نه درځي په دغه کارونو کې. خپل ګریوان ته سر ښکته کړئ، الله به مو په دې کارونو رانیسي. د څو ورځې چې فیسبوک او ټیک ټاک ته سر ښکاره کړم، همدا یوه موضوع پکې ښکته پورته کېږي. د فلاني نوې ویډیو راغلې ده، دا رښتیا دي که نه دي، فلاني کس دا کار کړی، له یوه انسان یوه ګناه شوې ده، تمام ورځ ځوانان لګیا دي، مشغوله دي په دې باندې چې د خلکو له ابرو عزت پرده لري کړي، د خلکو له یوې ګناه نه ستر لري کړي او رسوایي کړي په ټوله دنیا باندې. خلک وپوهي چې فلاني دا ګناه کړې ده. د ځوانانو دغه راویه او د موضوع سره دغه چلند دې ته مجبور کړم چې دا ویډیو درته ثبت کړم او خپله تبصره پرې وکړم. زه عادتاً په افرادو نه غږېږم او نه د افرادو نوم اخلم، خو دا موضوع چې مهمه ده مجبور شوم چې په دې باندې تبصره او بحث وکړم. دا ویډیو را سره تر پایه وګورئ، ډېره مهمه ویډیو ده او دغه کار چې موږ تاسې کوو یا ځینې کسان یې کوي ډېر خطرناکه دی. د دې لپاره چې پوه شئ څومره خطرناکه دی، راځه دا ویډیو را سره تر پایه وګوره. صحابي حذال الاسلمي رضی الله عنه ته یو کس راغی او د خپلې ګناه نه یې ورته پرده پورته کړه، خپل هغه شخصي راز یې ورسره شریک کړ. هغه ورته اشاره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورشه. کله چې دغه کس خیر البشر ته ورغی او خپل هغه راز یې ورسره شریک کړ، له ګناه نه یې ورته ګیله وکړه چې څه وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شو چې حذال الاسلمي ورته رالیږلی دی. غږ یې ورته وکړ چې یا حذال، دا تا ته ډېره غوره او بهتره وه چې دغه ګناه ستاسو دواړو منځ کې پاتې شوې وې. ما ته به دې نه رالیږلی، په دې کس به دې پرده اچولې وې، یو خبره به دې ورته کړې وې چې هر څه دې ورته ویل. ما ته دې ولې راولېږه؟ ولې دې پرې دریم کس خبر کړ؟ ګورئ دې ته ډېر جدي پام وکړئ. هغه کس چې ګناه ترې شوې ده، کیدای شي هغه له الله بخښنه وغواړي، الله پاک ورته بخښنه وکړي. خو دغه نور قاضیان چې په تبصرې پې کوي او لاس په لاس کوي ویډیوګانې، دا رښتیا دي دا نه دي، ویډیوګانې شیر کوي او ښکته پورته کېږي، د ځوانانو بحث پې ګرم دی، ټوله ورځ همدا د بحث موضوع ده. له ځانونه نه یې قاضیان جوړ کړي دي، حکم کوي په خلکو باندې او نعوذ بالله د الله پاک سره یې ځانونه شریکان کړي، د الله پاک وظیفه مخکې بیایي، تمام ورځ تبصرې کوي. دوی اصلي بدبختان دي. هغه انسان به توبه وکړي، الله پاک به ورته بخښنه وکړي، اما ته او زه د دغه څه په خپرولو باندې پوهېږې څومره خطرناکه کار کوو چې پردۍ ویډیوګانې خپروي. د ځوانانو رویې بیخي ماته جالبه وه، زه یې بیخي اندېښمن کړم د ځوانانو د رویې. یو کس پوسټونه شوي فیسبوکونو کې چې د فلاني کس نوې ویډیو ماته راغلي، لاندې کمنټونو کې به ورته ګوري لسګونه ځوانان ماته راولېږه. څه شو هغه غیرت، هغه ابرو، عزت، عیب زموږ له منځه څه شو دغه ځوانانو منځه؟ تاسې خپل خپلوان نه لرئ چې دغه ستاسې کمنټونه وګوري؟ ته یوه فحشانه ډکه ویډیو غواړې ماته راولېږه او په فیسبوک کې خپل پروفایل، خپل نوم هر سړی دې پېژني، هلته ته راخلې دا ویډیو خلکو ته وایي چې ماته راولېږه، او سړی پوهېږي چې دا ویډیو که تا ته در ولېږل شوه، ته دغسې ویډیو ګوري. په دغه ځوانانو کې دغه د ننګ او د غیرت او د عیب او دغه خبرې څه شوې؟ دغه انسانانو نه چې ګناه کېږي دوی ته به الله پاک بخښنه وکړي. ځینې راغلي تبصرې پې کوي چې دا خو غلط کار دی، یا خلک نه پوهېږي چې دا غلط کار دی، ته راغلی خلکو ته وایي چې دا غلط کار دی. دا خو معلومه خبره ده چې انسان نه یو ګناه وشي غلط کار دی، نو ستا دې تبصرې ته څه ضرورت دی چې خلک دې ته دعوتې یو ټرند جوړوي، یو ټرند کې برخه اخلي، پوهېږي دغه کارونو باندې چې ته د دغه خلکو ویډیوګانې خپرې یا کمنټ کې یا دغه ټرند کې برخه اخلي څو کارونه کې. لومړی دا چې د فحشا په خپرولو باندې پوهېږي څومره سخت عذاب دی تا ته. الله پاک فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والاخره. هغه کسان چې د خلکو منځ کې فحشا خپروي د دوی دپاره سخت او دردناک عذاب دی په دنیا او آخرت کې. دویمه ګناه دی
تر ټولو سخت عذاب او تر ټولو سخته ګناه دی بیا دا ده چې ته په مجاهرینو کې راځي. مجاهر هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه فرمایي کل امتی معافى الا المجاهرون، زما ټول امت ته بخښنه کوي الله پاک مګر مجاهر ته نه کوي. مجاهر څوک دی؟ هغه کس چې ګناه وکړي بیا راشي سبا ورځ اعلان کوي چې ما خدا ګناه کړې ده، په ځان باندې پرده نه غواړي. په دې کې دا قسم راځي چې پردی ګناه خپروي، انسان نه ګناه شوي دوی پر پرده نه ورچي، ستر نه کوي او خلکو ته خپروي چې راشي فلاني کس دا ګناه کړې ده. دا تاسې مو ګورئ ویډیوګانې لاس په لاس کوي. ای غواړي چې بدبخته انسان شي؟ فکر وکړه قیامت کې به راغلی د الله پاک په مقابل کې به ولاړې ټول نیک عملونه دي یوې خوا، خو عملنامه به دې له ګناهونو ډکه وي. دغه ټول بوج به ته په خپلو ولو انتقالې دغه د ګناهونو، ته به حیران یې د دومره ګناهونه له کومه شو. الله پاک به د دغه ګناهونو له امله ته دوزخ ته بیایي، خو هغه انسان چې ګناه ترې شوی ده او ته پرې پرده نه غوړوي هغه انسان به ستا په مخ کې جنت ته ځي. بله خطرناکه خبره دا ده هغه کسان چې نورو انسانانو ته د ګناه پیغور ورکوي په دې ډاډه اوسه چې په دغه ګناه باندې ته خپله مخته کیدی شي. ځکه دا شرعي خبره ده، کتابي خبره ده چې هغه کسان چې نورو ته په ګناه باندې پیغور ورکوي دی په خپله په دغه ګناه کې اخته کیږي. ځکه ته کبر کې غرور کې او دا غرور دې په سر کې ماتیږي. هغه انسان ته به الله پاک په قیامت کې بخښنه وکړي، دی به توبه وباسي، بخښنه به ورته وشي، خو ته به په خپل لاس باندې خپل ځان بدبخته کړي. له بده مرغه موږ او تاسې ځینې انسانانو ته داسې فکر کوو چې ملایکې دي ګناه به ترې نه کیږي، ګناه په خپل ذات کې بد کار دی، اما انسانان دي، انسان نه تېروتنه کیږي، انسان نه پښه خویږي، شیطان یې غولولی شي، شیطان په انسان برلاسه کیدی شي. اما ته د شیطان وظیفه مخکې بیایي چې یوه چا نه ګناه شوي ته تمام ورځ لګیایي شیطان سره کومک کې د شیطان وظیفه مخکې بیایي چې له خلکو نه پرده لري کې د خلکو ګناهونه نورو ته ورسې، خلک په دې باندې اخته کې چې نور ګناهونه وکړي. له یوه انسانه ګناه شوي ته پې لسګونه میلیونونه کسان اخته کړي دي. هغوی دغه ویډیوګانې ګوري، هغوی دغه موضوع څاري. دغه ټول موضوعات څومره خطرناکه دي. باور وکړئ زما ورته کله کله چې دغه ځوانانو راویه وګورم زړه مې ورته خفه شي، حیران شم چې دا څه وضعیت دی د ځوانانو منځ کې. بله خبره نشته دی، ټیک ټاک ګوره همدا تبصره ده چې فلاني دا کار کړی دی، فلاني نوې ویډیو راغلی ده. بالاخره څه غواړئ؟ له الله نه ډارېږئ، خجالت نه وباسئ، حیا نه درځي په دغه کارونو کې. خپل ګریوان ته سر ښکته کړئ، الله به مو په دې کارونو رانیسي. الله پاک دې په موږ ټولو رحم وکړي. که الله پاک دغه پرده چې په موږ او تاسو باندې ده لرې کړي، ډېر انسانان به د خبرو کولو وړ نه، ډېر انسانان به تاسې وګورئ چې څومره پټې معاملې دوی لري. پټې د الله پاک پټې ساتي. ستا ابرو عزت هم تویدی شي که ته د نورو خلکو ابرو عزت تویوي. السلام علیکم.